نن خلک خپل حالاتو ته ګوري. نن چې الله تعالی دی له دې مرګرو دې ځوانانو چې وله کمې منډې تړلې والې وې، کم جدوجهد یې وله کړی و، کمې سختې په ځان تېرې کړې وې، او په دام نه ده چې یاره یو سړی د یو کس یو امیدوار د ووټ دپاره راشي او هغه خلکو ته سوال وکړي چې یاره ماله ووټ راکوئ. د دې باوجود نه دلته څوک راغلي دي، نه ورته مینت کړی دی، نه کور په کور ګرځېدلي دي. خو داسې ځوانان چې کم په تحریک انصاف دپاره په تېر الیکشن کې هلې ځلې کولې، منډې تړلې والې، نن دایي زه درته دا ایمانی خبره کومه چې یوازې په ترقیاتي کار هم ګورې نه ده. نن که موږ ګرانۍ ته وګورو، نن بدامنۍ ته وګورو، نن په دې ملک کې، په دې صوبه کې، په دې تحصیل کې، په دې ضلع کې د خپل حالاتو ته عزتمند وګورو، نو زما په خیال چې را روان الیکشنه پورې به دې سره خدای شته چې یو ورکر به ان شاء الله تعالی نه پاتې کېږي. 3-4 کاله مخکې به زما په خیال دی چې کومې چغې والې چې یاره موږ به دې ځوانانو له 1 کروڑ نوکریانې ورکوو، یادم شي دې مشرانو له به عزت ورکوو، 50 لکه کورونه به عزتمندو جوړو، روزګار به دې علاقې ته راوړو، د دې ځوانانو دپاره به د تعلیم او د صحت سهولتونه عزتمندو ورکوو، د دې ملک نه به بېروزګاري ختمو، د دې ملک نه به بدامني عزتمندو ختمو. یادم شي د تقریبا 100 میاشتې د په کنټینر باندې عمران خان چې به دا چغې والې. نن زه ستاسو نه او خاص کر کې د دې ځوان کله زه دا خبره تپوس کوم چې یو وعده دې ما دغه وښیي چې نن هغه وعده دې خپله سر ته عزتمند ورسولي. الټه په دې ملک کې چې کومه ګراني راغلې ده، زما په خیال ستاسو زموږ د برداشت نه بار ده. نن ستاسو د بچو تعلیمونه قسم دی چې بلونه ورکول عزتمندو ګرانه خبره ده. نن د ګیس او د بجلی بل ورکول